الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى آله الطيبين الطاهرين. زمارونو دا یادو ساتي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نو که زه په دې ګوټ کې ناست یم او تبلیغ ته نه ځم، نو ماته دا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. قابل صد احترام علماء کرام او محترم و مسلمانان ورونو، دے دنیا کے زمارونو دا یادو ساتي. ډېرې شعبې د دین داسې دي باطینی علوم دا په مدرسو چې هغه کې د دین په خدمت کې لګیا دي، د دا په دین په تبلیغ کې نه ارتقا او زده کېږي. ترقۍ کې لګیا لکه دي. څنګه چې د تبلیغ اصول دي، ډېرې نو که زه په دې شعبې ګوټ کې داسې ناست دي یم او تبلیغ ته چې نه ځم، هغه نو ماته خالص دنیوي ترقی مقصد دی، د مال او د دولت د جمع کولو او د ډېر زیات د یو بل سره د سیالۍ کولو ژوند او زندگی ده. خو په دې ټولو شعبو کې چې کومه بهترینه شعبه ده، نو هغه د دین ده. هغه که نمونه جدا جدا دي، خو مقصد یو دی. په دغه ټولو شعبو کې د ټولو نه اولنۍ او بهترینه شعبه هغه د دین علم ده. د علم دین چې په کومو مقاماتو کې حاصلیږي، کاغه جماعت ته، کاغه نوم مدرسه ده، کداغه نوم دارالعلوم ده، خو هغې کې د الله زمارونو دا یادو ساتي. د قرآن چې دا او د باطینی جناب علوم محمد رسول دا په الله مدرسو صلی کې نه الله زده علیه وسلم د دا په احادیث تبلیغ کې نه زده کېږي. او د دین د څنګه مسائل چې د زده تبلیغ کړه اصول کیږي، دي، دغه اشاعت کیږي، دغه نو که ته زه وایي په دې ګوټ کې مدرسه، ناست یم دغه ته وایي او دارالعلوم. تبلیغ ته نه ځم، نو ماته دا د ټولو نه اولنۍ او بهترین شعبه د دین ده. ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله پیغمبر شوی نو، یعنی نبوت ورته په دنیا کې نو ملاو شوی، نو غار حرا نومې یو ځای کې د مکې مکرمې سره 4-5 کیلومتره فاصله کې هغې کې به وو او د الله عبادت به کو.
او اولنی وحی پراله کله چې عمر 40 کاله برابر شو نو پاغه وحی کې اولنی 15 آیتونه د سورت علق راغله اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم دا اولنی 15 آیتونه نازل شو او پدې کې الله جل شانه د علم فضیلت ته اشاره وکړه لومبۍ خبره دا وکړه اقرأ نو په علم کې اولنۍ خبره دا ده چې لولې به ته چې بچی راولې ماشوم په جومات کې قاري صاحب ته کښېنې مولانا صاحب ته کښېنې نو هغه ورته وایي بچي وایه دا الف زما وروڼو دا یاد وساتئ چې دا باطینی علوم دا وایه الحمد دا په مدرسو کې نه زده کېږي دا وایه الف لام میم دا په تبلیغ کې نه زده کېږي لکه څنګه چې د تبلیغ دا علم د دې شروع د اقرا نه کېږي ګوټ کې ناست یم رسول الله او تبلیغ ته نظم نو ماته جبریل علیه السلام اول دا خبره وکړه اقرا وایه لولا پڑھو اگر جواب گئی ما انا بقارئ میں تو کوئی پڑھنے والا نہیں ہوں ما کچھ نزدکڑا نہ رکڑے سمیویلی ندی نہ پوئیگم درے سلور پیرے ورقدا ہوئے او بیا سینہ کے زور ورکو او ورتے ہوئے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم نو اول ورته وی د علم ابتدا بکیږي د اقرأ نه د پړنا نه د لوستلو نه به ورته وی چې دا علم حاصلوي نو زده د پاره با کتابت او لیکل پکار وي زمو عرب مثل کوي چې دا علم خو ضروری دی خو دا لیکل د دې علم د پاره قید دی لیکل دی وکړه د استاد نه دی خبره اورېدلې ده او هغه د ځان سره ولیکله د ځان سره ولیکله دې زمانه کې کار آسان شي پخوا به مونږ لیکل کول د استاد د خولې وینا او مونږ به فټافټ د هغې لیکل کول چې یاره دا سبا له په دې کې زمونږ نه ګډوډوالی را نه شي خطایي پکې را نه شي اوس کار آسان شوی دی مونږ چې درس کوو طالبانو ته سبق وایو موبایل بلا شی په تپایي باندې مخې ته پرتي او هغوی چې کوم دی نو هغه ټایپ کوي ریکارډ کوي او بیا ځان لاوري امونږ به لیکل کول دومره لیکل ما کړي اوس یې راغونډولی نه شم الحمدلله یو د دوره حدیث په کال باندې یعنی اخیری کال چې کوم وي تاسو ته فاینل وایې په فاینل کال باندې ما 3000 صفحې لیکلي نو هسې لوټه کې موږ لور نه دی تېره کړې د وخت نه مو فایده اخیستلې ده نو دا یو ته ځکه وي اقرأ باسم ربک الذي اول یو ته د قلم خبره وکړه د اقرأ او بیا یو ته د قلم خبره وکړه چې دا به سره یاد ساتي دا به محفوظ کې دا درنه برباد نشي دا درنه ګډوډ نشي او بیا یو ته څه وي علم الانسان ما لم يعلم انسان ته هغه خبرې وښودلې د انبیاو علیهم السلام په واسطه باندې زما وروڼو دا یاد وساتئ چې دا باطینی علوم بشماره خبرې دا په مدرسو کې نه زده کېږي چې ما او تا په سترګو نه دي لیدلي دا په تبلیغ کې نه زده کېږي زما او ستا غوږونو نه دي اورېدلي چې د تبلیغ اصول دي ما او تا په ژبه په هغې کامل تلفظ نه شو کولی او تبلیغ ته نظم نو مونږ
د هغې د لیدلو نه عاجز یو، خو تی خبر یو. هلکه څنګه خبر یو؟ تا لیدلی نه دی. ګورې یو د څیز معلومات به کېږي په دې سترګو، په دې غوږونو واورئ، په دې پوزه بوی به کړي، په دې ژبه وبیسه کړي. د دې خبرې پته به تا ته په دې لارو باندې لګي، په دې لاس باندې معلوم به کړي دا کلک دی دا پوست. حواس خمسو باندې به ته دا څیز معلومې. خو بعضې څیزونه هغه دي چې د حواس خمسو نه د هغې مرتبه اوچته ده. دوزخ، جنت، عرش معلا، و اسمانونه، سدرة المنتهى، دا مونږ نه دي لیدلي. خو زمونږ ایمان دی د مسلمانانو چې دا شته. لکه ولې شته؟ قرآن کې هم شته او رسول الله مبارک مونږ ته ویلي هم دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مونږ ته د هغې تعلیم را کړی دی. نو علم الانسان ما لم يعلم. نو د دې نه دا معلومه شوه چې خدای اولنی وحی را لیږي او هغه د علم په باره کې را لیږي. نو معلومه دا شوه چې علم د دې ټولو نه افضل دی او علم د دې ټولو دپاره رڼا ده. علم د دې ټولو محور دی. که څومره شعبې د دین په هر نوم باندې کار کوي او د هغې د علم نه ورخ واکړه نو هلاکت او تباهۍ ته به رسېږي. هلاکت او تباهۍ ته به رسېږي. تبلیغ د دین یو اهمه شعبه ده. تصوف د دین یو اهمه شعبه ده. خو که چرته علم پکې کاری فرمانی دا دواړه به تباهۍ او مصیبت ته رسي. په خپل اختیار یو سړی یو کار کوي، په ظاهر کې وایي چې ګنې زه د دین کار کوم، در حقیقت هغه د دین بیخکري کوي. رسول الله مبارک کافرانو ته د دین دعوت ورکړی دی. بادشاهانو ته د دین خطونه لیکلي دي د دعوت دپاره. قیصر روم ته خط ولیکه من محمد عبد الله ورسوله الى هرقل عظيم الروم اسلم تسلم فإن بيت فعليك إثم اليريسيين تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. دا خط ورته ولیکه په دې کې اول خبره ورته د دعوت وکړه د اسلام چې مسلمان شه، ستا په وجه به ستا د قوم مسلمان شي. که مسلمان نشوې نو تم تباه او ستا د قوم هم تا سره تباه دی. او بیا دا ورته ووایي چې ستا مذهب د یهودیت او د نصرانیت دی، نو په هغې کې خو موږ شریک یو په یو خبره کې. هغه دا ده چې تاسو هم الله واحد لا شریک منئ، موږ هم منو. نو بیا فرق ولې په دې بعضې خبرو کې کوئ؟ د دې تابعداري وکړئ. او دغسې دعوت خلق ورکړی دی. که خلق به حج لراغې نو نبي علیه السلام به ورته او جماعت سره به کېناسته او دا خبره ورته کوله یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا. ای خلکو یو الله ومنئ کامیاب بش. اوس که دغه طریقه مونږ د رسول الله مبارک د سنتو مطابق راټینګه کړه او په هغې وچلېدو نو دا زمونږ هم کامیابي، دا ستاسو هم کامیابي، دا د ښه هم کامیابي، دا د بد هم کامیابي، دا د ښایسته هم کامیابي، دا د بدرنګ هم کامیابي. ابو لهب د ټولو نه ښایسته انسان دی په دې عربو کې. ابو لهب ورته ویلی کېږي په دې لهب وایي د اور لمبې ته دا سره لمبه چې پورته کېږي، دی د رنګ نه سور سپین و ښایسته ښکلی خلکو ته ابو لهب وی. او بلال رضی الله تعالی عنه
هغه په ظاهر کې ښایسته نه و، داسې لږ د ادب الفاظ سره استعمالي، بدرنګ به نه وایه، ظاهر شکل باندې ښکلی نه و، د ابولهب په شانتې، د ابو جهل په شانتې، د عتبه شیبه په شانتې، ځکه چې د ایتوپیا اوسېدونکی و، د حبشې، د رنګ نه تور و، شونډې ښکلې نه وې، غاښونه مزېدار نه و، خو داسې یو مقام ته ورسېد، داسې یو مقام ته چې کله به مجلس ته راغی نو د حضرت عمر غوندې خان، د مکې مکرمې ملک، د مکې مکرمې خان او سردار اب پاسید وی جاء سیدنا بلال، زمون سردار بلال راغی. دا څه چل دا بلال د غلام نه سردار مقام ته ولې ورسید؟ پریوت تحترین ته ابو جهل قریشی و، پریوت تحترین ته ابو جهل قریشی و، اخت حبشی بلال د دین په کنګرۍ لوړی. ابو جهل د قریشو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ترونو کې راته، خو په جنگ بدر کې خلکو مردار که، یو دوو وړو الکانو مردار که، اسې وله په تورو باندې دا خپې ووالې، دی ووهه، د اس نه ښکته راوغورځو، اس نه ښکته راوغورځو. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه راغی، په دې سینه ورته بره کېناست او دا سټې ته پرې کو، دا سړې ته پرې کو. نو دونه بدبخته انسان دی وایي چې محمد ته ووایه صلی الله علیه وسلم، هغې خو پیغمبر نه ونه کړي صلی الله علیه وسلم یې ورسره وی وی محمد ته ووایه چې دشمني مې در سره د مخکې نه نوره هم سیوا شوې ده. داسې بدبخته انسان سړی ته پرېږ. نبی علیہ السلام ته خبره ورسوله چې سړي خو داسې وي، وی زما د امت د فرعون نه د موسی فرعون خو چې کله په ډوبېده په دریاب کې نو چغې کې چې آمنتو برب موسی و هارون، وی دا دومره بدبخته دی چې ښه پوه دی چې اوس مې مرداره یو دی، بیا م وایي چې زما د پیغمبر سره دشمني ډېره. رسول الله مبارک دغه دعوت د دین اسلام هر چاته ورکړی، خلک یې ورته رابللي. اوس که ته دا دعوت کې او د پیغمبر د سنتو نه خلاف وي، خدای ته نه دی قبول. ان الدین عند الله الاسلام، دین هغه دی چې هغې ته الله نوم اسلام ورکړي. ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. چا چې د اسلام نه علاوه بل دین قبول ک، وای غست پاغي عمل وک، دا به قبول نشي او د آخرت کې لوی هلاکت او تاوان کې پریوت. او د قرنګ په دې شعبو د دین کې یو د تصوف، هغه ته طریقت هم وای، تصوف ورته هم وای، او زمونږ د پښتنو په اصطلاح کې ورته پیری موریدي ویل کی. د عربی په اصطلاح کې هغه استاذ ته مرشد وای، د پښتو په اصطلاح کې هغه استاذ ته پیر صاحب وای، او د عربی په اصطلاح کې دغه شاګرد ته سالک وای، مرید ورته وای، او په پښتو کې متخلق مرید وای. دا یو اهمه شعبه د دین ده. ما تاسو ته ابتدا کې وی چې مختلف شعبې د دین په دې دنیا کې کار فرما دي او لګیا دي، محنت او خواري کوي او د قوم او د مسلمانانو راهنمایي کوي چې دوی نیکۍ ته راشي او د بدۍ نه بچي. دې که د دنیا کار کوي چې دا د دنیا کار بوله عبادت شي. مونځ خو خود عبادت دی او روژه او ذکر خو خود عبادت دی، خو چې دوی داسې اعمال وکړي چې د دوی د دنیا د اعمال دام په عبادت کې حساب شي. زه اکثر مثال پیش کوم، اوبه څښل زما ستا ضرورت دی، موږ اوبه څښو،
خو که موږ دا اوبه د رسول الله مبارک د سنتو مطابق وڅښلي نو په یو اوبو کې 5-6 سنت راغله. په ښی لاس اوبه راواله، بسم الله الرحمن الرحیم ووایه، کښېنه ورته، په 300 اوبه وڅښه، په آخر کې الحمدلله ووایه. دا 4-5 سنت دا صرف په اوبو څښلو کې ژوندي شو او دا ته همیشه د خپلې زندګۍ معمول جوړ کړ. د دې وجې نه رسول الله مبارک فرمایي من تمسک بسنتي عند فساد امتي فله اجر 100 شهید. چا د فساد په زمانه کې زما په یو سنت باندې مستقل عمل وکړ، تمسک دې ته وایي چې همیشه به کوي، نو دې سړي دپاره الله تعالی د 100 شهیدانو اجر ورکړي. څومره آسان عمل دی. نو ستا دا په د دنیا په دې کارونو کې الله په تعالی درکړي، د دین په کارونو کې خود درکړي. د دین په کار کې خو خامخا دله درکړي چې ته مونځ کې، ته روژه نیسې، ته حج، ته زکات. نو یوه شعبه پکې هغه د پیرۍ موریدۍ ده. دا هغه شعبه ده چې د دې په برکت باندې انسان ته استقامت په دین نصیب کیږي. دا انسان په دې دین باندې مستقل مزاج کیږي، د کې پختګي راځي. خدا به شرط وي، دا به شرط وي چې ته به یو ځای راټینګې، ټوپونه به لکه د چیتي نه وي چې کله هغې څانګې ته او کله دې څانګې ته او کله دې څانګې. کله د چیتي په شان ټوپونه دیوال شروع کړو نو شاید خدای دې نه کړي، خدای دې نه کړي، خدای دې نه کړي چې ایمان هم د نفس سره شي. څوک چې دا ټوپونه وایي هغه ته قرار نه نصیب کېږي، هغه ته استقلال په مخ د ځمکې نه نصیب کېږي. دا موږ په خپلو سترګو کلندر آنچه گوید دید گوید. هغه خبرې درته کومه چې زما د علم، زما د پوهې او زما د سترګو نه وتې خبرې. موږ وایو ملګرو ته داسې مه کوئ، کښېنئ دلته وخت تېر که، ټوپ کې هغلته لاړ شي. نو بیا د چندخ په شان الټه را پرېوځي. چندخ اوچت اوچت ټوپونه وایي، وایي نه دنیا ما ټینګه کړي چې دې زنه هغلته ټوپ کړي نو اړولې زیړه خېټه پروت دي. نو چې چا کې استقلال د تصوف په لار کې را نه دی نو ته پوه شه چې دا سړی په یو ځای ولاړ نه دی. ګټه چې په ځای پرته وي نو درنه وي، ګټه چې په ځای پرته وي نو درنه وي. او چې ته کله هغه ځای ته ولې کله دې ځای ته ولې نو لږ لږ به ترې دوړېږي او ستا پس به چې کوم دی نو څه موده پس به ختمه شي. یوه غټه وګوره وې تنه او د ورځې چې کوم دی 5 پیرې داسې وله او 5 پیرې داسې وله او هفته پسې وکړه بیا ته اندازه ولګوه چې دا څونه کمه شوه. استقلال ولې نه راځي؟ دا کېدی نه شي، دا زمن هم نه چې د تصوف په لار کې او په سړي کې استقلال را نه شي. دا به ځکه را نه شي د پرهیز نه دی کړی. ستا خېټه خرابه ده او ډاکټر ته وایي چې الوګان مه خوره او دال مه خوره او غټه غوښه مه خوره او ته چې کوم دی نو چې وجدتو الفاړمتو، خو چې څه مومې او دا پیشو سرې دې ور دننه کې. اوس زما مرۍ خرابه ده، د بې پرون نه برو راسه دا 2 ورځې مې سبقونه ډېر په تکلیف باندې ووي. مرۍ مې بیخي بنده وه. اسد په عمر علم کې دی الله برکت نازل کړي. د وختي زما ورور سره رابطه کړې وه، هغه ته ویل خو ناجوړه دی او مرۍ هم خرابه ده، سبق هم نه دی ویلی طالبانو ته. نو د دې غریب سره غم پیدا شو. نو ما ورته وویل چې بچی مه خفه کېږه، هر څنګه چې درځم به، هر څنګه چې انشاء الله درځم به. کله مرۍ کار کوي او که نه کوي، زما اوس هم مرۍ بنده ده، تاسو ته پته نه لګي او دې ته پته لګي، ځکه تاسو خو زما بیان عام نه دی اورېدلی او دا کوم چې زموږ زاړه مرګي دي ته پته لګي چې د دې مرۍ کې فرق شته. ګولۍ مې جیب کې ځان سره ساتلي، دې نه مې یو ګولۍ په خولې کې ونیوه
یو ځای کې مې بیان کو دې نه مې ګولې په خولې کې ونیوه زما دې وراره ته چې کوم دی چا ویو وتره خو دې چې کوم یې نسوارو ته ولګول هغه ما ګولې په خولې کې نیولې وه هغه وتره دې نسوارو ته ولګول تقریر ته نسوارو ولګول هلکه مې د نسوارو خو زما دا نوم بدي شي دا مه کوئ ښه نسوار څوک چې کوي نو هغې پرېږدئ د نن نه اراده وکړئ دا څه ښه شی دی مړه څونه ښکلې مزېداره خو له الله درکړي د لا اله الا الله دپاره د الله د ذکر دپاره استغفار درود دپاره د ډوډۍ دپاره ته پکې دا ښه نسواره چې ښه بوی د خولې نه م خېږي مړه دا څه مرداري ده نو عرض مې درته کو چې مرۍ مې هم ټیک نه ده نو مختصر یو څو خبرې درته عرض کوم استقلال په تصوف کې پیدا کیږي مونږ ته دوه قسمه علمونه ده رسول الله مبارک د طرف نه راغلي دي یو ته وایي ظاهري علوم بل ته وایي باطني علوم دا علما دلته ناست ظاهري علوم د دې مونځ او دس دا مسلې چې کوم دي که نه هلکه مونځ کې دونه فرض دي د دې ځای نه به شروع کېږي بیا به ښکته کېږي بیا به پورته کېږي د دې هر یو بیل بیل نوم دی دا قیام دی دا رکوع ده دا قومه ده دا سجده ده دا هغه ظاهري علوم دي او د دې طریقه رسول الله مبارک صحابه کرامو ته وښودله نبي علیه السلام نیت وتړه او خلکو ته وی صلو کما رأیتموني اصلي ما ته ګورئ زه درته چې مونځ کوم نو هغسې مونځ کوئ دا ظاهري علوم دي روژې ورته وښودله روژه چې د شپې خوراک کوي کلو واشربو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل پېشمني کې خوراک وکئ او چې کله سبا وختو بس خوراک بند ماښامه پورې خوراک بند روژې چلې وښود حج چلې وښود احرام به داسې کې طواف به داسې کې میدان عرفات کې به دا چل کې مزدلفه کې به دا کې منا کې به شیطانان ولي دا طریقې پیغمبر علیه السلام موږ ته وښودلې دې ته وایي علوم ظاهریه دا په دې مدرسو کې چې ما تاسو ته وی پڑھاویږي نو هغه دغه علوم پڑھاوي دا ما مشت نمونه خروار یو دوه ټکي قدرې تاسو ته نور بېشمار علوم زمونږ په دې مدرسو کې پڑھاوي حدیث دی قرآن دی فقه ده نحو ده صرف دی اصول دی منطق دی فلسفه ده معانی ده دا سیزونه څوارلس علوم دا زمونږ په دې مدرسو کې پڑھاوي خو د دې نه علاوه یو بل علم دی چې هغه علم ته وایي علم باطني څه ورته وایي رسول الله مبارک دا علم باطني ښودلی ټولو ته دی خو د اشاعت دپاره اجازت صرف یو دریو ته ورکړی علم باطني ښودلی ټولو ته دی تاسو تبلیغیان خو پکې شته که نه ګش مش کوئ که نه هسې سره خوځوئ ګش کوئ په بازار کې درته نه یادومه په دې خپلو کوڅو کې ګش کوئ او بیا دلته کې یو سړی کېنوئ خبره به کوي ولاړ او تعلیم خو کوئ که نه تعلیم کیږي او دا مجهوله صیغه ده که نه مطلب دا ده چې د صدقیل قول دی ضعیف غوندې قول دی دا کوئ دا څه کوئ کوئ د دې پابندي کوئ تاسو په دې تعلیم کې یا د مطالبې په بیان کې به دا خبره اورېدلي چې رسول الله مبارک وایي څوک چې د ورځې سل پیرې لا اله الا الله وایي نو دی به د قیامت په ورځ د قبر نه داسې پورته شي چې دا مخ به د څوارلسمې د سپوږمۍ په شان پرتې دا سل پیرې ډېر زیات دي ډېر زیات خو نه دي بس په یو منټ کې ویلی کېږي په باندې منټ کې دی ویلی شي او ثواب یې تو ته وګوره د قیامت ورځ هغه د یوم تبیض وجوه و تسود وجوه
فاما الذين ابيضت وجوههم د قیامت په ورځ بعضې مخونه توري بعضې به سپین چې د چا مخونه سپین دوی د الله اطاعت کړی د چا مخونه تور وي هغې ته به ووایي ولې تاسو ته دین نه راغلی او دا ستا د مخ دا سپینېدل صرف د ورځې چې لا اله الا الله وسل پیرې نو دا علم نبی علیه السلام ټولو صحابه یو سړي ته نه ویل چې ګوره ته وایه دا نور به نه وایي ته وایه دا نور به نه وایي نبی علیہ السلام چې به خبره کوله ټول مجلس کې نو دا به یو سړي ته کوله که ټولو ته به یې کوله قرآن مجید کې چې کوم حکم راغلی دی هغه صرف د صحابهو دپاره او یا د نبي علیه السلام که د قیامته پورې د قیامته پورې دی نبی علیہ السلام چې دا ټکې ویلی دی نو دا یې ټولو صحابه کرامو ته ویلی ټولو صحابه کرامو ته تاسو خیال ته راغله خبره نو دا باطینی علوم دای ټولو ته ښودلي خو د باطینی علومو برداشت هر چا نشو کولی حضرت ابو هریره فرمایي یو مشهور صحابي دی څلور کاله د نبی علیه السلام په صحبت کې شوي او په زرګونو احادیث د هغه نه روایت دي خلکو ته وایي وای ما سره علم دی د هغې یوه سپاره مې تاسو ته کولاو کړې ده که دا بله سپاره مې کولاو کړه نو دا مرۍ به راله پرې کړي ځکه چې هغه علم داسې دی چې تاسو د هغې مقصد ته نه رسېږئ ای زما شاګردان تابعینو ته تاسو د هغې په مطلب باندې نه پوهېږئ موږ دا علما خلک چې دي دوی ډېرې مسلې دي عوامو ته نه کوي ځکه چې دا عام خلک د هغې برداشت نشي کولی ما نه یو کس تپوس وکړو MSc کیمسټري کړې وه قابل سړی و 9 10 نهم لسم ته به یې کیمسټري ټیچ کوله پړاوله به یې ورته اما ته یو ورځ وایي د تقدیر دا مسله راته وکړه مې ته پرې نه پوهېږي بیا یې وي هلکه مې ته پرې نه پوهېږي که نه تاسې بوتلي د تقدیر د مسلې دپاره تش بوتل ولا ما دونه تعلیم کړی مې تعلیم دې کړی ما ته اوس دا نه وایم خو که یو ترکاڼ ډېر بهترین ترکاڼ شي نو قرآن نه ورځي نو خو قرآن نه ورځي ترکاڼي خو ورځي نو ته به څه وایې چې هلکه ته دونه غټ ترکاڼ یې ستا په دې درګۍ کې ډېر ډاکټران دي شته پکې که نه ته وله سال دی یو بیلچه یو سوی ده بیلچه اوبه خوار پې کوم دا پسه شوې ده تېره کړه کېدای شي په بیلچه دره دا کپره ووایي چې د شوده بچیه ما د زه خو ډاکټر یم ته ورته وایې چې زه هم پوهیم که چې ډاکټر یې که نه چې دونه لوی علم دې کړی د ډاکټرۍ او ته بیلچه نشي تېره کړه د نالایقه زویه دا خبره به صحیح دا به غلطه دا به غلطه دا ټیک خبره نه ده سورت بقرہ قرآن شریف کے دویم نمبر سورت ہے الحمد نرست 286 آیتونه دی حضرت عمر دا یو سورت دا رسول اللہ مبارک نزدک لس کالے پہ ہو لگو سونا زمان پا خبرو کو پوئے گئی کنا لس کالا کے دا یو سورت زدک نو زمان پا ذہن کے مرازی استا پا ذہن کرکت عمر فاروق کو نسڑی تا گورو پا لس کالا کے مڑا یو سورت دوانی سپاری سورت تے دائی لپا لس کالا کے دزدک پا کار خداو چے پا دے کی شل قرآن ازدکڑے وے صحابی دے دا پیغمبر پا صحبت کے ناس دے نو زمان دے دے قرآن مجید دیر تفسیرو دے یو تفسیر دے یو تفسیر قرطبی ہوئی قرطبہ پا اندلس کے دے یو زینون دے اندلس باندې مسلمانانو 800 کاله حکومت کړ بیا په عیسایان غالب شو هغه دغه قرطبي تفسیری قرطبي په مقدمه کې لیکلي دي چې د یو آیت د قرآن مجید 60,000 معناګانې دي ټول وایي سبحان الله 60,000 معناګانې دا چې هغه زده کو عمر فاروق نو د هر آیت 60,000 معناګانې زده کړي د هر آیت دا داسې نه ده دا هغه علم باطني
ګن علم ظاهري خو د هغې اسان و الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب دغه کتاب دی شک پکې نشته دی هدی للمتقین د خلکو دپاره هدایت دی خیال کې مراله ومن الناس من يقول آمنا بالله د منافقانو خبره شروع شوه آمنو کما آمن الناس لکه د صحابو په شانتي ایمان راوړئ دا شی خو اسان و اخو د عربۍ نه خبردار و هغه ته خو د معنی ضرورت نشته ما او تا ته د معنی ضرورت پښتانه یو قرآن باندې قرآن په عربۍ کې دی پې نه پوهېږو نو د ملا صاحب نه به زده کوو هغه عربي و او بیا یو صورت په لس کاله کوي د دې معنا دا ده چې علوم ظاهریه او علوم باطنیه چې په دې کې څومره وو دا د هغې نه زده کړي یا د رسول الله مبارک نه زده کړه او دغه علم رسول الله مبارک ابتدا کې صرف دوو صحابو ته خدا مخکې کړي دا ورسه هغې کې یو دی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه یو دی حضرت علی کرم الله وجهه او د حضرت ابوبکر صدیق نه سلمان فارسی دا علم واغست گویا درې صحابه کرام شو هغې دغه د تصوف علم دغه باطني علم موږ ته راورسو څومره چې سلسلې د تصوف ګوري نو هغه به حضرت علی او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دا به هغوی ته رسېدلي د هغې نه به مروي زما وروڼو دا یاد وساتئ چې دا باطني علوم دا په مدرسو کې نه زده کېږي دا په تبلیغ کې نه زده کېږي لکه څنګه چې د تبلیغ اصول دي نو که زه په دې ګوټ کې ناست یم او تبلیغ ته نه ځم نو ما ته دا پته نه وي دا سیروزه څه شی دی خر دی ټټو دی دا چله پکې څه شی دی او دا درې چلې پکې څه دي پته لګي بیا او دا ګش څه شی دی ګش خو موږ دې ته وایو چې پولیس والا روان دي څه شی دی موبایل کې دې خوا لاړه دې خوا لاړه که څوک موږ خو ګش دې ته وایو بیا به ته ګش وپېژنې چې د تبلیغ ته نږدې نه ورځې اے مولیانو طالبانو تاسو ته کافیه او شرجامي او هدایه به وپېژنې چې د مدرسې سره د ربط نه وي ته به وایې شافیه به چېرته د جنۍ نوم وي دا کافیه به یې د خور نوم وي او هدایه به یې د ترور نوم وي نه دا د ښځو نومونه نه دي دا د کتابونو نومونه دي خو دا په پټي کې زده کېږي په ایمان راته ووایه دا په دکان کې زده کېږي نه دا به کوم ځای کې زده کېږي دا په مدرسه کې به زده کېږي چې مدرسه کې کښېناستې نو تا ته به د مدرسې ماحول د ادب او د احترام دی بیا د هغې نه زیات د ادب او د احترام ماحول د تصوف دی او بیا چې کومه دی نو د دعوت او د تبلیغ ماحول دی ما ته یو کس د اعتراض په شکل وي مړه وي دا مولیان جلسې کوي ټول پینیم مولیان ترې نه یو دا چغې جوړې کړې او زنده‌باد او مرده‌باد او زنده‌باد او مرده‌باد چغې وایي دا ملک یې مخه راغستی راشه تبلیغ مرکز کې چې کبالیانو نه زنده‌باد او مرده‌باد چار سړی خاموش غلی ولاړ دی په خپل طرف روان دی څوکیدارانو سره کوته کې دي کوته کې ورسره یې که نه نو ما ورته ویې چې ته نه پوهېږې په دې زه پوهېږم وی څنګه ما وی چې دلته کې عشق غالب دی هلته ادب غالب دی دلته عشق غالب دی عاشق د ځانه خبر نه دی ټوپونه وایي مکه مکرمه کې عشق غالب دی سر د سرتور دی د پرتوک په ځای د لنګ دی د کمیس په ځای د صادر دی خپې ابلی سر د ببر دی نیګو منځولی شي نه پکې خوشبو لګولی شي نه پکې بله دغلته چغې به م وی لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک ولې خدای نه اوري دا دونه چغې ویس او بیا په کعبه مبارکه کې تاویږي او ټوپونه پکې لا بیل وی الا مزه پکې دا ده چې دا یوه اوږه دې بیله ښکاره کړي مړه دا په مانځه کې څوک کوي دا په جومات کې څوک دا ټوپونه وایي دغلته عشق دی عشق الهي دی مدینې منورې ته راشه او مغه مسلمان دی خاموش غلی د رسول الله مبارک روضه اقدس ته ودرېږي په تلاله وایي الصلاة والسلام علیک یا رسول الله
دا خو په چغه وي الصلاة والسلام علیک یا رسول الله، ته په قبر کې پروت دی نه اوري؟ نه هغه اوري، په قلاره به وي. دلته به ټوپونه وي او هلته کې به ټوپونه نه وي. تلاوت به هم کې نو په زوره به یې نه کې، لا اله الا الله ویم په زوره به یې نه کې، درود شریف ویم په زوره به یې نه وي. هلته ادب غالب. نو په تصوف کې ادب غالبي، ادب غالبي. تاسو خیال ته راغله د دې تصوف د خورولو دپاره مستقل پخوا زمونږ دا بزرگان علما دا پیران حضرات دی به د مختلفو علاقو د وطنونو دورې کوي، د نږدې د لرې. دې مقصد دپاره چې دا خلک د تصوف دې لارې ته راشي او دوی کې دا دینداري کلکه شي. دینداري پکې ده. اوس دلته چې تاسو ټول راغلي دا دې ته بېدینه ویلی شي څوک؟ دا ټول دینداره خلک دی، دا ټول ملګزار خلک دی، دا ټول محبت والا خلک دی د دین سره. خو دا دینداري پخول غواړي، پخول. که چالان دې د بازار نه یوړو خو د کور کې پې چکونه نه لګي چې سوري پخ کړي دي. دینداري او ایمان در سره دی، خو دا ایمان او دینداري دا به محکم کول غواړي. د دې دوکانونه د تصوف مقامات دي، هغه ځایونه دي چې کوم ته خانقاه ویلی کېږي. لکه څنګه چې مدرسې ته دارالعلوم وی، مدرسه ورته وی، جامعه ورته وی، او د تبلیغ هغه ځای ته چې کوم ځای کې جماعتونه جوړېږي هغې ته مرکز وی. نو دقسې چې کوم دی د تصوف هغه مرکز او هغه ځای ته خانقاه ویلی کېږي، خانقاه ورته ویلی کېږي. نو ته به د خانقاه سره ربط او تعلق ساتي. دقې سلسله کې الحمدلله ثم الحمدلله. زه د یوې پیسې نیم، خو زما دا کشران دی له الله پاک چې کوم توفیق ورکړی دی، کوم توفیق ورکړی دی، نو دا ډېر لوی توفیق دی. والله دې ورته د عمر بر دپاره نصیب کړي. دی دا مشوره مونږه 3 اجتماعګانې کوو. یو ته هفتواره اجتماع مونږ وایو، هره جمعه د جمعې د مانځنه واله تر مازدیګره پورې 2-2.5-300 کسان ملګري د مختلفو اطرافو نه راغلي. یو اجتماع کوو ماهانه، هغه د هرې میاشتې اول جمعرات چې راشي د هغې په شپه د مازدیګر نه واخله د ماسخوتنه پورې دا اجتماع کوو. او یوه اجتماع ده زمونږ سالانه اجتماع سکالی په 15 نومبر باندې د دې بلې میاشتې په 15 تاریخ باندې، نن 15 اکتوبر دی، پوره یوه میاشت ورته پاتې ده. په 15 زمونږ دا محنت او دا سټرګل د دقې دپاره دی چې دغه سالانه اجتماع ته په ګڼ تعداد کې ملګري راشي او دې ته دا څه پته ولګي چې آیا دا علما د تصوف دا د کوم مقصد دپاره لګیا دي، دا څه کوي، دا ولې دا چغې وایي. همدغې دپاره موږ په مختلفو اطرافو کې وړې وړې اجتماعګانې مقرر کړي دي. دا هغه وخته پورې موږ دا وړې وړې اجتماعګانې کوو. او ستاسو خدمت کې دا درخواست دی چې دلته یو ملګری ناست دی چې هغه د ځان سره 15 ملګري نور راولي، چې ځان سره 10 ملګري نور راولي. کم از کم خو چې په موټر سایکل راځي چې 2-3 خو راشي که ځان سره خو 2 ملګري نور پیدا کړي که. او دغه اجتماع کې روحاني اجتماع کې چې کوم دی شرکت وکړي. یاد وساتئ زما وروڼو، دې کې هرې پارټۍ والا شرکت کولی شي، ځکه چې په دې کې موږ د چا نه ووټ نه غواړو. زه لا ممبرۍ ته نه ودرېږم، که بیا کله ودرېدم ممبرۍ ته نو بیا را ووټ مه راکوئ خیر. او یا که مسد ودرو خیال کې مراله، خو موږ پکې د چا نه ووټ نه غواړو. خبره پوه شوې؟ ها که څوک پیسې راکوي نو پیسې خو لیونی هم اخلي، نو زه خو لا روغ یم. تاسو خیال ته راله؟ الحمدلله الحمدلله موږ دا څو ملګري په خپل محنت او خوارۍ باندې، ما خو دا دوی چې زه خو دونه نیم، خو دا کشران دی کې دا جذبه ده، دی په دې خپل محنت او په خپله خوارۍ او په خپلو پیسو
دا ټول انتظامات کوي پاغي په لکونو باندې روپۍ لګي خو د دین هر کار ته شروع کا الله به امداد کوي جمعات شروع کا 1,00,000 روپۍ د سنو په 1,00,000 باندې کی اوس په 1,00,000 کی د چرګو کوټانه یې په نه جوړیږي چې پرشتيانو جوړه او ته د 1,00,000 نه جمعات شروع کا ته بیا ګور منګه جمعات د علاقان نیغ نیغ کېدل وي جمعات قرآن و جوړ الکه جمعات قرآن جوړه خو مخکې خو دونه څه د کونډې زویا څه خو په کار دي کنه چې مونږ خو دا شی قرآن کو او بیا شروع خو به وکړو کنه هغه ملګرو په هغه وخت کې زر زر وی چې دونه زما 1,00,000 روپۍ برابر شو چې 1,00,000 روپۍ به ما اوس جمعات قرآن وای جمعات مران په 14 میاشتې کې 14 میاشتې په ولګې دي خو یو میاشت پکې د روزې را لپاره کې امکان نه وکړي په 14 میاشتې کې الله 2 چته جمعات بهترین خب ماربل او پټای ټای دونو باندې او پر رنگ روغن او په دروازو او په پکو او په بجلی کمپلیټ کپه 14 میاشتې چې دا به څنګه کېږي لکه او صد پاسه 1 کروڑ روپۍ په ولګې دي ماته هم پته نشته خو رالی ولاړې نو د دین هر کار چې ته کې هغه لوی ذات باندې اعتماد کې به چلی درلخه خو ته بس حرکت کې دا باندې کې ځان نشه لګېدله جوړه کې او بس پریوځي چې ځکه چا سره راوړه وبخورم ګینې خپل کار به کړي نه دغه څو خبرې ما ستاسو خدمت کې دې دپاره عرض کولې چې انشاءالله په 15 نومبر باندې به مونږ اجتماع له درځو یاره داسې ملګري شته چې هغې وایي چې مونږ به درځو لږ لاس که مو اوچت که ماشاءالله سبحان الله الله دې ستاسو د ټولو په عمرونو کې کورونو کې زما ټولو د آیاتو ساتل کی چې دا باطینی علوم موجود ده چې زه به دا په مدرسو کې ډېر علما هم راځي ښه نو هغه دا په علما تبلیغ کې نه زده کېږي لکه څنګه چې د تبلیغ اصول دي دې کې به مراقبه وغیره کېږي نو که زه په دې ګوټ کې ناست یم نساتي بهرحال او تبلیغ ته دې څو نظم خبرو نو ما باندې ته اکتفا کوم الله دې موږ ته عمل نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين